په محرم کې بعضې کسان تورې جامې اچوي او بعضې ملګري وي چې تورې جامې اچول ټیک نه دي. اسلام دې باره کې څه وایي؟ محترمو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې کوم قوم سره مشابهت وکړو دا به د هغه قوم سره وي، دا به د قوم نه راپاسي. یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي المرء مع من احبه، چا سره محبت وکړو الله به هغه سره راپاسي. نو محرم کې تورې جامې اچول جایز دي، ګناه نشته دی. خو که سړی د خفګان د وجې نه دې د وجې نه چې حسین رضی الله عنه شهید شوی دې د وجې نه چې بیا حرام او ناجایز دي. مسلمان چې هر یو کار کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم به کوي. نور کو څوک تورې جامې اچوي نو دا حرام نه دي ښه، او نه چې کوم دی څه ګناه پرې میلاویږي. په دې نیت بیا چې چېرې عام جامې دي بس دا هم ځاچو نو بالکل بیا چې کوم دی جایز دي. او که نه د شیعهګانو د مشابهت د وجې نه چې خاص کار په محرم کې چې بل وخت کې نه اچوي بیا خو د هغې سره مشابهت کوي نو بیا به قیامت پورې د هغې سره راپاسي. نو تورې جامې اچول په نیت د دې چې یاره خفګان دی او شیعهګان یا چې موږ به یې اچوو نو دا ناجایز دي او حرام دي. او د محرم میاشت سره دغه مسایل او مسله تړلی شوې وه چې تاسو سره م شیر کړم نو کوشش وکړئ دا مسله خپلوئ، ملګرو سره م شیر کړئ. الله رب العزت دې زموږ هر عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقش قدم باندې برابر کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.